السلام علیکم. د سایق خاص او د عمال منزلیه والا د پاره یو زبردست خوشخبری رااله د نقل کفالې په حواله سره. زما تاسو ته نن ریکوست دی دوستانو چې ویډیو به ټوله وګورئ. زه به هغه شرطونه تاسو ته نن ښیم چې که په دې شرطونو باندې که دا شرطونه وي نو تاسو د خپل کفیل د اجازت نه بغیر نقل کفاله کولی شئ. خو که دا شرطونه ټول نه که دې شرطونه که دا شرطونه تاسو سره داسې شوي نو تاسو پروف پرووایډ کړئ نو هغه تاسو نقل کفاله کولی شئ. ویډیو ما تاسو ته ریکوست دی چې ویډیو ټوله وګورئ او یا ویډیو لایک کوئ ما ستاسو مرضي ده لیکن د دې نه فایده اخلئ. ټیک شو که نه. زما کوشش دا ده چې زموږ ټول پردیسیانو زموږ مسافرونه خبر شي. نو ګورئ دوستانو د ټول نول الموارد البشريه تتيح انتقال العمال المنزليه لصاحب العمل اخر بهذه الشروط. د نقل انتقال العمال المنزليه چې ته بل صاحب العمل د سرزي د غیر پارس شروط وزارت الموارد البشريه دا کړل لکه څنګه چې د نورو مهنو د پاره د کړو نو د دې د پاره هم وشو. ګوره دوستانو د ټولو اول شرط چې کم دی د ګوره وزارت الموارد البشريه وی ګوره چې څومره دلته خلک راشي څومره چې ډومېسټک ورکر راشي او د عقد ختم شي کانټریکټ ختم شي نو دا خو زموږ د خلکو د آزاد جوړ کړي دي په دې څومره چې د ډومېسټک ورکرز راځي که نه د دوی عقد د دوی کانټریکټ یا 2 کاله کانټریکټ دی د هغې نه پس زه په چوټۍ باندې ځم د انډین ډرایورز چې څومره دا د دوی کانټریکټ دی نو دوی وایي چې یاره څومره د دلته راشي د هغو کانټریکټ ختم شي که هغو کانټریکټ نه رینیو کوي چې هغې به څوک هروب ورنه کړي په قانوني طریقه هغه ولاړ شي واپس راشي. ټیک شو دوستانو. د ټولو نه اول شرط چې کوم دی دوستانو نو هغه دا دی چې د 3 میاشتو تنخواه تاسو له ستاسو کفیل در نه کړي او هغه په بینک باندې تنخواه راځي 3 میاشتې له تنخواه در نه کړه تاسو به پروفي ته بل چاته نقل کفاله کولی شي او د خپل کفیل د اجازت نه بغیر بل چاته نقل کفاله کولی شي. ټیک شو. یا داسې ډومېسټک ورکرز راله چې په هغې باندې 15 یعنی مکتب استخدام والا ډرایوران او خدام او دا خلک راوغوښته او 15 ورځې په هغې باندې تېرې شوې او د هغو چې چا راغوښتي د هغه رانغې یعنی د هغه د پیک کولو دپاره رانغې نو 15 ورځو کې چې دی رانغې نو 15 ورځو نه پس بیا د نقل کفاله بل چاته کولی شي. یا سایق خاص عامل منزلي چې کم یو هم دی په دې کې 3 میاشتې وشوي او اقامه یې وله جوړه نه کړه 3 میاشتې پورې وله اقامه جوړه نه کړه نو هم ته د خپل صاحب العمل د اجازت نه بغیر نقل کفاله کولی شي. یا اقامه ختمه شوه او 10 ورځې په هغې باندې 1 میاشت پې تېره شوه او د 1 میاشتو نه هغې چې کوم دی نو اقامه یې جوړه نه کړه نو بیا ته هم نقل کفاله کولی شي. یا تاسو نه دا ګوره په عربۍ کې دی تاسو دلته دغه کومه د اخبار 24 نه دغه یا تاسو نه داسې کار اخلي لکه خپل کار نه دی خپل دوست کار د باندې کوي چې لاړ شي هغه له صفایي وکړه مزره کې د باندې کار کوي او تاسو سره د هغې پروف وي نو هم نقل کفاله کولی شي. پروف به ضرور وکړئ. یا تاسو سره څه بدسلوکي داسې کوي والټه کول یا سره څه کنځلي کوي نو هم نقل کفاله کولی شي. یا در نه داسې کار اخلي چې د صحت دپاره خطرناکي چې یاره دا ایسي بره چت ته وخېجو یا دې دغه ته وخېجو سیګالو لکه دا چې څومره د صحت دپاره خطرې کارونه یا د نه داسې کار اخلي. ټیک شو. او دا اوس ډېر امپورټنټ پوینټ دی چې یا هسې بې څه دپسې هروب ورکړه او تا سره پروف دا چې ته ورسره کار کوې مطلب په کور کې ورسره او تا ثابت دې کړه ولاړه او دا به داسې چل کېږي چې دا هروب به هم تا نه بیا کوزی دی او چې نقل کفاله بدل هم درکوي. ټیک شو که نه. او دې نه علاوه یا تا په خپل کفیل باندې د تنخواګانو څه کیس دې به وکړو او د 2 تاریخونو له رانلو دا 2 پوینټونه ډېر زما خوښ شو او د 2 تاریخونو له رانلو نو وزارت چې کوم دی دا به وزارت الموارد البشري به تاسو له د نقل کفالي اجازت درکوي. دوستانو زما تاسو ته ریکوست دا پوینټونه که دا شرطونه وي او تاسو سره داسې کېږي واقعي اقامه هم نه جوړه شوي یا 10 ورځې په اقامه باندې وغوښتلي نو انشاءالله تاسو نقل کفاله بل ځای کې کولی شئ. امید دی دوستانو چې ویډیو به ستاسو خوښ شوي که ویډیو ستاسو خوښ شوي د ملګرو سره شیر کړئ او یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. الله پاک زموږ او ستاسو ټولو مسافرو حامي او ناصر شي. تھینک یو.